اسې دا کلیپ ډېر عجیبه دی. دا ماشوم وګورئ لاسونه یې نشته، دا کم عام چې زمونږ ستاسو دوه لاسونه یې دا نشته، او بیا هم لګیا دی لوبې کوي او په کم انداز باندې کوي. دی مایوسه کېږي نه، دی یو طرف ته کینی نه، دی په کور کې ځان او په یو کمره کې ځان محدود کوي او بندی نه، دی دا شرم نه محسوسوي، دی په دې خبره باندې نه مایوسه کېږي، دی په دې خبره باندې خپل زړه نه خوري چې یاره زما خو لاسونه نشته، بار خو چې زه ګورم نو هر طرف ته د هر چا لاسونه خپې هر څه برابر دي او زه پکې نیمګړی یم، زه به څنګه د دې خلکو سره سترګې میلاوم، زه به څنګه د دې خلکو سره لوبې کوم، زه به څنګه د دې خلکو سره کینم پاسم. مایوسه کېږي نه، د الله د رحمت نه بیا هم ګورئ نا امیده نه دی، بیا هم لګیا دی په دغې حالاتو باندې د الله شکر ادا کوي او د شکریې د اندازې تاسو ګورئ چې لګیا دی لوبې کوي په داسې انداز باندې کوي چې یقین وکوي سړی ورته حیران شي. په دې کې مونږ تاسو ګورئ یو ډېر خاص پیغام دی. دغه معذوره ماشوم الله دې پرې رحم وکړي چې لاسونه یې نشته. ګوره لاس څومره د الله لوی نعمت دی، زمونږ ستاسو څومره ترتیب یې الله برابر کړی دی، او د دغې لاسونو نه دا محروم ماشوم دی د الله د رحمت نه نا امیده کېږي او دی نه مایوسه کېږي. نو بیا مونږ تاسو خو الله ډېر مکمل او ډېر ښایسته پیدا کړي وو، مونږ ولې مایوسي اختیاروو؟ مونږ ولې د الله د رحمت نه نا امیده کېږو؟ مونږ ولې په دې خپله زندګۍ کې مایوسه کېږو او خفه کېږو؟ څه چې الله درکړي دي دا یاد وساتئ، په دې باندې د الله شکر ادا کوئ. الله فرمایي کم نعمتونه چې ما درکړي دي په دې باندې تاسو شکر ادا کوئ، او کله چې تاسو شکر ادا کولو قرآن وایي لئن شکرتم لازیدنکم، الله وایي که تاسو شکریه په دې نعمتونو باندې ادا کوله لازیدنکم نو زه به درته نور هم زیات کم. ولئن کفرتم الله دې نه کړي که تاسو وایي چېرته په دغې نعمتونو باندې ناشکري وکړه او شکر هم پې ادا نه کړو ان عذابي لشدید، الله وایي زما عذاب بیا ډېر سخت دی. ګورئ الله فرمای لازیدنکم، ډېر ناشنا خبره ده، دا نعمت به درته زیات کم، بل څه خبره نه کوي چې جنت ته به لاړ شي دا به هوښیار نه، الله وایي دغه نعمت به درته زیات کم. نو چې کله په کوم څیز باندې ستا ډېر زړه خوږېږي او چې ته وایې چې یاره دا څیز دا نعمت ما سره تر ډېره وخته پورې پاتې شي او د دې نه بیا بیا زه خوندونه واخلم او د دې نه بیا بیا زه فایدې حاصلې کړم، نو د دغې نعمت چې کله دا ستا په استعمال کې راشي په دغې باندې بار بار شکریه ادا کوه، په دغې باندې بار بار د الله شکر ادا کوه، حمد و ثنا د الله بیانوه. او دا یاد ساته مخکې جمله کې الله فرمایي که چېرته تاسو ناشکري وکړه زما په نعمتونو باندې ان عذابي لشدید، الله وایي زما عذاب ډېر سخت دی. عذاب داسې نه چې تا به جهنم او یو شی بل شی، نه، الله به درنه دغه نعمت واخلي، دا صحیح چې درکړي دا به هم درنه الله واخلي سلب به یې کړي. نو بیا به ته څه کوې؟ زما په دې نننۍ ویډیو کې پیغام دا دی چې په هر حالت کې د الله شکر ادا کوئ. څه چې الله موږ او تاسو سره کړي دي یقین وکړئ چې چا سره نشته لاړ شي د هغې نه تپوس وکړئ، دا سترګې، دا لاسونه، دا خپې، دا غوږونه، دا جسم. که تاسو خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.